مونږ د نبی علیه السلام سره عشق نشته دی. ته وایي شته مې، زه هم ستا اخلاق کور د هغه په شان دي؟ وایي نه. نو هم څنګه دی عشق دی؟ ته خو کور، تا نه خو کور خلق سم تنګ شوی دی. ته د بیبي سره څه روابط کوي؟ ته د امام الانبیا پیروکار یې؟ نه، ستا کور کې اخلاق څه دي؟ د بیبي سره، د بچو سره. مونږ وایو ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دا په کبارو صحابو کې د مشرانو کې. مونږ ورته وایي ابو هریره تا به ډېره ناسته پاسته کړي چې مخ یې ښکلی و، چې ښکلی و. مونږ ته لږ د مخ نه وایي، مختصر انداز کې راته ووایي چې څنګه و امام الانبیا. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د امام الانبیا سره به نږدې ناست پاسو. وی کانا کأن الشمس تجری فی جبهته. وی زه به درته نور څه ووامه، خو چې نبی علیه السلام ته به سړي داسې د مخ ته به یې کتل، تا به وی چې د انور یې په دې مخ کې ځي راځي داسې. کأن الشمس تجری فی جبهته، د انور به یې په دې مخ کې داسې ته راته، تا به وی د انور د ده په دې مخ کې پړقېږي. دومره ښایسته انسان، دومره ښایست رب العالمین ورکړی، دومره ښایسته انسان. زمونږ او ستاسو د امت پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د آخرت ښکلا، زمونږ د آخرت شفیع. اخلاق یې څنګه و؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی لږ کورنۍ حالت یې درته نه بیانوم چې کور به یې څه چل کوو. مونږ وایو ولې نه؟ عایشې رضی الله تعالی عنها مونږ خو وایو چې امام الانبیا به کور کې څنګه ونو. مونږ خو اوس د دې علماو باره کې دا خیال دی چې دې ته به یو 3 بالښتونه پراته یو سم خواله به یې څوک راتلی نشي او د دې به کور څه حال یو. هغه وایي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د امام الانبیا د کور حالت غواړئ؟ موږ وایو وی ما سره به کور کې کار کوو. هغه د کور حالت غواړئ؟ ما سره به د کور په کارونو کې امداد کوو. ما سره یې ځای جارو کړی د امام الانبیا، ما سره کور جارو کړی، کور. هغه نه به څوک تنګېده نه، هغه به په چا بوج کېده نه، اب دسی زندگی تیروله، دسی نو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی غرمه اوده شوی و، د غرمې خوب به یې کوو او وایي موږ به یې دې خوب کې خلل نه پرې باسو، ځکه دا خوب به یې ډېر اهم و د امام الانبیا. وی اوده و، دې کې یوه زنانه راله بوډۍ، دروازه یې وټکوله، چې رادنده شوه او خبرې یې وکړلې، نو امام الانبیا په کټ کې نیغ کېناست. ما دا خو خوب یې ډېر قیمتي دی. وی د دې زنانه اواز یې واورېد، پاڅېد، هغه زنانه یې کېنوله او چې روسختېدله تحفې او تحایف یې ورکړل. یو خادم یې راوغوښتو، وی دا زنانه د کوره پورې بوز. خادم یې ورسره ملګری بیا سملاست. وی ما وی چې ماښام به تې تپوس کوم، ستا خو خوب ډېر اهم و د دې ټیم، ته ولې راپاڅېدلې او دومره تحفې او تحایف بیا خادم ملګری کوه، وجه څه کېدی شي؟ ما وی چې اوس ارام وکړي، ماښام به تپوس کوم. خو چې ورلم د امام الانبیا اوده نه ویښ، سوچ یې کوم. ما وی هسې ویښ دی. ما ورته د الله حبیبه دې زنانه ته ډېره توجه ورکړله او تحفې او تحایف یې ما ته چې دا خبره مې ورته وکړله. وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جړا شو. ما د الله حبیبه ولې؟ وی چې عایشې دا زنانه به راتلله چې کله خدیجه ژوندی وه رضی الله تعالی، دا به د هغې خواله راتلله، هغې به ډېر دار و مدار کو. نو چې نن ما د دې اواز واورېدو، عایشې ما ته نن خدیجه را یاده شوله، خپله بیبي مې مخې ته شوله، ما ته د خدیجې هغه تعلق را مخې ته شو او خدیجې به ډېره ملازه کوله. نو ما ته نن هغه رشته را یاده شوله، ما یې ځکه ډېره ملازه وکړه. ستا چې بیبي وفات شي بیا وروستو څه حالي؟ زه دا نه وایم چې واده زر مه کوه، ښه خبره ده واده زر کوه، خو هغه بله بیبي خو بیا ختمه، قیصه ختمه، بس د مرګ سره خبره ختمه. هغه څه کوي د هغې بچوی بیا څه حالي؟ څه ته د امام الانبیا د سنتو پیروکاري. یو جهاد کې ډېره فتح چې وشوله نو ډېر مالی غنیمت حاصل شو. چې مالی غنیمت حاصل شو نو یوه زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیه السلام په صحابه نه بیا زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی نه هغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولی چې راله د الله حبیب ورته ته زما خور یې؟ وی آو. وی ته څوک یې؟ وی زه شیمه
مایم او د حلیمې لوري م او حلیمې تا له پی درکړي نو ته زما رضایي رور نه ته ما لبولی نه یو ورځ مې خپلې مور ته وې اله به بیزي شړم چې دا رور مې را سره ملګری کړي نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګورې که بیزو ته به ګورې نه ما سره دې پرېږده ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي مور یې ورته وی څه کمالات وی یو ورځ را سره دې غېږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روان او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ډېر راکوټ و ما ته یې وی چې دا هلک ماله راوله چې ما بوستو نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړېږي دا ماشوم نه دی او دا لا څه کوي ما سره غېږ کې و او ما دا ګډې بیزې خورې کړې وې سر لا وی چې لږ ته یې وشو نو دا ټولې ګډې بیزې راټولې ما دې څه کوي هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وې د ده مخ ته یې کتلو ګډې بیزې به ټولو ته ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دې بوځم نو ګډې بیزې د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وې ما سره دې پرېږده ګورې نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم ما سره یوه نښه هم شته دی تا په ما یو چک هم لګولی و د هغې داغ هم شته دی چې امام الانبیا دا